دا بیا ودسا د فیسبوک پیداوار د ټیک ټاک پیداوار دا راپاسي او په بخاري شریف اعتراضونه کوي چې کوم د بخاري شریف باندې اعتراضونه کوي پښما دي 50 احادیث را دا ووري د الله په ذات مې د قسمی 5 लाख روپۍ انعام په سوشل میډیا باندې زما د طرف نه وته شو راشي وته هغه نه دا هغه چې کوم استاد دی هغه دی ووري دا هغه چې کوم استاد دی هغه دی ووري تاسو وګورئ زمون هغه دین چې په کومو قربانو سره په کومو سختو سره زما محترم راغلی نن قسم بالله مالا جړه راځي نن د الله دین پسې کومې مسخرې شروع دي نن د محمد رسول الله احادیثو پسې مسخرې شروع دي نن مناظرې تمکینې نه چې زه تا ته علی الاعلان ښکاره کوم په دلایلو سره درته ثابتوم مخې ته هم نه راځي خو هغې ته پته ده چې دا نوجوان ګمراهۍ طرف ته ځي دا نوجوان دا عالم له نه راځي عالم سره رابطه کنټیکټ نشته راشه دا طبقې مخ ته نیولې ګمراهۍ کا هغې ته تنخواه میلاویږي رونو قسم د الله فساد والله العظیم کل عام على الاعلان من چیلنجونه ورګړي راشي من تراو ثابتولو تم تیاری د محمد رسول الله سر یختون واخلا خپل کانو پوری بیت الخلا نه واخلا تر بیت الله پوری ها کال ثابتولو تم تیاری سلور میاشتې ثابتولو تم تیاری چله ثابتولو تم تیاری سروزه ثابتولو تم تیاری ایک روزه ثابتولو تم تیاری ها ډیر خلک زما محترم په بخاری شریف اعتراضونه کوي کنه کې आवाज راغی کوي کنه کوي او دغه بخاری سید عطا الله شاه البخاری رحمت الله علیه زما محترم دا چې پیدا شو دا پسترګو نه بنا وډوند وای شي او مور وی اے کریم الله اے مهربان الله ما خو د دې بچی نه غټ عالم جوړول غوښتل ایو بچی مو اغم پسترګو نه بنا دی مور حتیم مخې ته ناسته د دعا غواړي جاړي په دې کې سترګې ورغی په خوب کې د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو ابراهیم علیه السلام وتا خوشخبری واورولا اے بیبي تا ته د خوشخبری وي ستا د بچی پسترګو کې الله نظر راوستو سبحان الله چرا پاسې دا او د بچی حال احوال نظام خبره کا واقعي بچی پسترګو کې الله پاک نظر راوستو او زما محترم خو خسته کتلی بیا هغه ولګیدو هغه ماشوم ولګیدو علم یو کو او بیا د بخاری شریف غونډه کې کتاب اغلی کې نن دا بیا ودسا د فیسبوک پیداوار د ټیک ټاک پیداوار دا راپاسي او په داسې هستینو باندې اعتراض کوي ما ته خپويګو د سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه خپوي وای جی هغه خپوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپويږي کدا اوسنی دا د فیسبوک پیداوار خپويږي وای جی امام شافعی رحمت الله علیه خپويږي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خپويږي کما تا خپويګو هغه زما محترمو د ټولنا مضبوط ترين خبره زما محترم شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه مولانا الیاس گمن حفظه الله فرمایل وی شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه زمونږ د اسلام د پاره او د اسلام د حقانیت د پاره ټول به الحمدلله وای دا د زما محترم ښکار نمونه او دلیل دی سید زما محترم انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وانت کې هستی چې اسلام وانت کې دین هغه ځان د پاره چې کم دی کنه انوایټ کو خوخي کو او په اسلام کې داخل شو مسلمان شو نو پته ولګی چې اسلام حق دین دی ټول الحمدلله اسلام حق دین دی زما محترم دا بیا د سره بازی په اسلام باندې اعتراض بخاری شریف زما محترم بخاری سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه چې کله بخاری شریف باندې سٹارټینګ واخستو سٹارټینګ لیکلوي په دغه ټیم کې شپږ لکه حدیثونه د پیادو یا بهرحال یو حدیث لیکي او هغه د پاره سګي غسل وکړو بیا سګي 2 رکعات نفل وکړو بیا سګي استخاره وکړه بیا سګي هغه حدیث په کتاب کې درج کړي او هر شپه به د محمد رسول الله په خوب کې زیارت کوله سبحان الله ما تا په خوب کې څه څه ګورو